بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو، نن سبا د مسلمان او د کافر په منځ کې یو جنگ شروع دی او هغه جنگ دا دی چې کافر لګیا دی زمون خوږ نبی صلی الله علیه و آله وسلم باندې مختلف قسم طریقو سره هغه لګیا دی ډاکیې اچي او د نبی علیه الصلاۃ والسلام په شان کې ګستاخیانې کوي. سو یو میاشت مخکې تاسو وکتل چې غازی خالد کم کس مردار کړلو، هغه کس د نبی علیه الصلاۃ والسلام په شان کې ګستاخی کړې وه، نبوت دعوی کړې وه او غازی خالد فیصل الله پاک هغې دپاره پیدا کو، هغې مردار کو، واصل جهنم کو. بل خوا که موږ وګورو په 400 کې یو کس راپاسېد، هغه د نبی علیه الصلاۃ والسلام په شان کې ګستاخیانې کوي. دغه شان ډېر واقعات چې کوم دی راغلي دي، خو الله رب العزت هغه کامیابېدو ته نه دي پرېښي. اوس دا خبره رو رو لګیا دی د ملکی سطحې ته راغله. د فرانس صدر ورځ دوه مخکې هغه د نبی علیه الصلاۃ والسلام په شان کې ګستاخیانې وکړلې او داسې قسمه ګستاخیانې وکړلې چې هغه څه کارټونیز خاکې وغیره جوړ کړي دي او هغه به مختلف ځایونو کې چې کم دی هغه راځوړندې کړي دي. نو دا خبره اوس ملکی سطحې ته ملکی سطح باندې زمونږ که زه دا خبر وکړم چې زمونږ حکمرانان د هغې ایمان یقین دونه مضبوط نه دی او نه هغه دونه تکړه دي چې داسې قسمه سپلین جوړ کړي، داسې څه منصوبه جوړه کړي چې د دې مخنیوی وشي. خو زه منم یو د ترک صدر طیب اردگان چې هغه رالی دی د میډیا مخامخ کلم کله اعلان یې وکړو چې نن نه بعد به هیڅوک د فرانس پروډکټس چې څومره هم دي هغه به نه اخلي، د هغې بایکاټ یې وکړو او دغه شان هر یو اسلامي ملک پکار دي. زه خپل پرایم منسټر عمران خان صاحب ته هم درخواست کوم چې هغه راشي د میډیا مخامخ راشي او کلم کله اعلان وکړي او دا اعلان وکړي چې د فرانس څونه پروډکټ دي هغې به بایکاټ کو او دغه شان چې نور څومره اسلامي ملکونه دي هغې دې هم د دې بایکاټ وکړی شي. نو دې سره به انشاءالله تعالی فرانس چې کوم دی الله پاک اکنومیکلی هم تباه کي او هر قسمه لحاظ سره او طبعي خو به دعوي، ځکه چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په شان کې څوک ګستاخي کوي هغه به الله رب العزت تباه و برباد کوي انشاءالله تعالی. نو میسیج مې دا دی تاسو ته که ملکی سطح باندې دا خبره نم کیږي، هر یو کس د خپل ځان امیر دی او د هغه نه به د هغې باره کې تپوس کیږي. نو هر یو کس له دا پکار دی موږ به په دې نیت باندې کوو چې دې کس د فرانس صدر د نبی علیه الصلاۃ والسلام په شان کې ګستاخي کړې ده. د فرانس چې څومره پروډکټ دي زه په دې نیت باندې نالمه چې دی د نبی علیه الصلاۃ والسلام په شان کې ګستاخي کوي، ګستاخ رسول دی، زه د پروډکټ نالم. الله رب العزت به موږ او تاسو له په دې باندې اجر هم راکوي او په دې باندې به هغې ته زور کسان چې زما د میسج سره ایګري دي هغه راضي دي هغې به خپل کمنټس کوي. ګورو چې څومره کسان زما د میسج سره ایګري کیږي، زما دا میسج نورو خلکو ته هم فارورډ کوي. انشاءالله تعالی په دې طریقې سره به موږ دې له شکست پم د دې سبب جوړیږي او الله رب العزت به تباه و برباد کوي. کمنټس به خامخا کوئ، خپل اراده به کوئ انشاءالله تعالی. تبلیغ والا خبره د اراده به کوئ، کمنټس به کوئ انشاءالله تعالی.